نو د انعام والا خلکو په مقابله کې دشمنان ناست دي. نو کله چې انسان په لاره باندې ځي په سمه لاره باندې نو دته مقابله کې دشمنان دي. نو دته ضرورت پیښ شو چې الله پاک نه سوال وکړي چې یا الله د دې دشمنانو مې وساته. هغه دشمنان څوک دي چې ستا غضب پې شوي دي او ګمراه دي د هغې نه مې وساته. اوس مغضوب علیهم څوک دي او ضالین څوک دي؟ مغضوب علیهم هغه خلق چې هغې باندې الله پاک غضب کړلی شوی دی. دینه مراد هغه خلق دي چې سره د پوهې ګمراه شوي دي، سره د دې چې حق ورته ښه ښکاره شوي دي بیا هم حق پرېښی دي نو هغې ته وایي مغضوب. لکه مصداق د دې یهودیان دي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم سره سخته مقابله کوونکي یهودیان. سره دې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم علامات دی یهودو ته معلوم او دی بیام د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مخالفت کړي. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم علامات په تورات کې موجود یهودیانو ته معلوم. داغي باوجود دی بیام نبی کریم صلی الله علیه وسلم خلاف د قتل منصوبې جوړولې او د دین علاوه پیغمبران دی قتل کول، حالانکه خبر ته معلوم و چې پیغمبرانو قتل ناروا دي. قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، پیغمبران دی قتل کول پناحقا سره دی چې دی ته معلومه چې پیغمبرانو جرم نشته او دی بیام شهیدان کول دا د یهودیانو هغه سره د پوهې ګمراهي اختیار کول. نو مغضوب علیهم نه مراد یهودیان دي. لکه ترمذی شریف حدیث کې هم دا راځي چې مغضوب علیهم نه مراد یهود دي او د ضالین نه مراد هغه خلق دي چې هغې په ناپوهۍ سره ګمراه شي. فی نه وي لیکن ګمراهي اختیار کړي. د دې نه مراد عیسایان دي. عیسایان هم گمراه دي، یهود هم گمراه دي، لیکن په کفر کې یهودیان په نسبت د عیسایانو باندې سخت دي. د دې وجه قرآن کریم کې الله رب العالمین فرمایي لتجدن اشد الناس عداوة للذین آمنوا اليهود والذین اشرکوا. مسلمانانو خلاف په دشمنی کې به ډېر سخت عمومي دغه یهودیان. یهود نه مراد مغضوب علیهم نه مراد یهودیان دي او ضالین نه مراد عیسیان دي. دا خو تاسو مختصر د سورې فاتحه تفسیر وشو. سورې فاتحه چې کله ختم شي نو په آخره کې بیا آمین ویلی شي. په قرآن کریم کې دا لوستلی شوی نه دي. په قرآن کریم کې وللضالین نه بعد آمین نشته، لیکن په حدیث مبارک کې نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې وللضالین نه بعد تاسو بیا آمین لولئ. آمین
د دې په باره کې علما فرمایي چې دا اسم فعل دی. اسم فعل دی ته وایي چې لفظ د اسم وي او معنی د فعل وي. نو وللضالین نه بعد آمین د دې معنی څه ده؟ د دې معنی دا چې یا الله زما دا دعا ته قبول کړه. آمین نه بعد به مسلمان دا دعا وکړي، یا الله زما دا دعا قبول کړه. نو آمین په خپل باندې دعا ده. اهدنا الصراط المستقیم. مسلمان دا الله پاک نه سوال وکړو چې یا الله پاکا زما دعا قبول کړه. آمین سره به دې دغه دعا یاد کړي. اوس آمین بلستلی شي، آیا دا په ښکاره باندې لستلی شي او که په پټه باندې بلستلی شي؟ لستلو کې اتفاق دی. آیا دا آمین په پټه لستلی شي که په ښکاره باندې بلستلی شي؟ نو جمهور صحابه کرام تابعین دا غوی مذهب دا دی چې کله وللضالین ولستلی شي په مانځه کې نو آمین به په پټه لستلی شي. دا غي مستقل خپل دلایل دي. بل سوره فاتحه ده. سوره فاتحه دی الحمدلله رب العالمین نواخلا تر د ضالین پوری. د دې سوره فاتحه څه حکم دی؟ نو د دې په باره کې اگر چې د اهل سنت په خپل منځ کې اختلافات شته په دې مسله کې، لیکن داغي اختلاف هغه اجتهادي دی، هغه اختلاف رحمت دی، هغه اختلاف د دلایل دی. نو وللضالین نه بعد مفسرین حضرات په دې ځای کې د فاتحه مسله ذکر کړي. اوس فاتحه الحمد دا مسلمان په مانځه کې لولي. یو مطلق قرائت تی، یو الحمد قرائت تی. مطلق قرائت په مانځه کې فرض دی او الحمد ویل دا په مانځه کې واجب دی. په دې ځای کې دا الحمد او دا مطلق قرائت دا واجب دی یا فرض دی؟ دا د ځان له مونځ کوونکي په باره کې او د امام په باره کې مطلق قرائت فرض، الحمد ویل واجب. بیا دې کې دا مسله چې انسان ځان له مونځ نه کوي بلکې امام پسې کوي، مقتدی په حیثیت باندې ودرېدو، دې بس کوي. آیا په امام پسې د مقتدی په صورت کې دی ودرېدو، دی به اوس دا قرائت ته الحمد د صورت کې کنه کوي؟ نو په دې ځای کې د غیر مقلدین او وابیانو مذهب دا دی چې الحمد ویل په مقتدی باندې فرض دی او کدا الحمد نه بغیر منز او کدا منز نه دی شوی. په دې مسله بل ځان په یو ول غواړي. اول مسله تدې خلکو سره د اختلاف څنګه دی؟ ګورې دې ځکه سلور صورت لري. یو مسله د الحمد ده، دویم مسله د الحمد سره د صورت ده، دریم مسله د سری مونږ ده او سلورم مسله د جهري مونږ ده. امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه زموږ استاد مذهب دا دی چې امام پسې انسان ودرېدو نو که هر قسم منځوي دی به امام پسې الحمد او صورت نه وي.
امام پسې به الحمد او سورت نه وي. کمونز د سحر دی که د غرمې دی که د جمعې دی که د اختر دی که د تراویح دی که د وتر دی او که نور منځونه دي، خو امام پسې چې کله مقتدي ودرېدو نو دی به الحمد او سورت نه وي. دا د امام اعظم ابو حنیفه رحمت الله علیه مذهب دی. د دې په مقابل کې د غیر مقلدینو مذهب عجیبه دی. الحمد فرض ده په هر منځ کې. یو خبره دا شوه په سري منځونو کې سورت ویل مستحب دي. ماسپښین مازدیګر سري منځونه پټ منځونه. په جهري منځونو کې سورت ویل حرام دي. سحر منځ، ماښام منځ، ماسخوتن منځ. د دې په مسله کې 3 سورت ادا شو او سلورم دا کم انسان چې منځو کو الحمد یې او نه ویلا منځ باطل او فاسد شو. نو ګوره مسلې طریقه دا وي چې کله یو انسان یو مسله ذکر کړي نو په دلیل سره ښیي. لکه اوس موږ وایو چې مقتدي به امام پسې قرائت نه کوي، موږ به دلیل ښایو. غیر مقلدین وهابیان وی چې امام پسې به الحمد هم وي، په سري منځونو کې به سورت هم وي، په جهري کې به سورت حرام وي او که دا د اونوي منځ دی باطل او فاسد دي. نو د دې په عمل کې سلور سورت لري. دا ځان سره لږ نوټ کړئ. د غیر مقلدینو په مسله کې سلور سورت لري. اول الحمد ویل فرض، دویم په سري منځونو کې سورت ویل مستحب، دریم په جهري منځونو کې سورت ویل حرام، او سلورم بغیر د دین منځ باطل او فاسد. سلور خبرې شو. نو موږ باندې د خپل مسلې خودل په دلیل کې دي او په غیر مقلدینو باندې د خپل مسلې خودل په دلیل کې دي. که دلیل ورسره وي خبره ټیک ده، که دلیل نه نو بې دلیل خبره څوک د چا نه مني. نو سلور خبرې دي. دی به سلور واړه خبرې موږ ته په یو دلیل کې ښیي او دی ته موږ خپله یوه خبره په دلیل کې ښایو. ځکه زموږ یوه خبره ده چې امام پسې مقتدي ودرېدو نو مقتدي به اوس خاموش وي. بس د دې خبرې سلور دي. د سري منځ مسله جدا شوه، د جهري جدا شوه، د الحمد جدا شوه، د سورت جدا شوه. مسلې د دې سلور دي. دی به موږ ته دا سلور واړه خبرې په یو حدیث کې وښیي، یا به د قرآن کریم په آیت کې وښیي، یا به په حدیث کې وښیي، یا به د کوم صحابي نه پیش کړي. بیا به موږ دې سره کم از کم ومنو چې او دا خبره ستاسو ټیک ده او موږ په غلطه یو. خو که په دلیل کې نه وي نو کم از کم جواب خو زموږ حق دی چې جواب ورکړو. صاحبه دا خبره ستاسو په دلیل کې نشته او زموږ دا خبره دلیل کې شته. د ټول اول منګه وایي چې امام پسې به مقتدي ولاړ دی، به خاموش ودرېږي، الحمد او بل صورت به نه وي. دا منګه وایي. نو موږ به وګورو چې آیا امام پسې الحمد او سورت دا مقتدي چې نه وي نو دا خبره چې ته دلیل کې شته او که نه. او دلیل کې شته. ګورئ آسان دلیل درته ویم چې ستاسو په ذهن کې راشي. د معراج په شپه نبي کریم صلی الله علیه وسلم په بیت المقدس کې پیغمبرانو له جمع ورکړه. چې کله پیغمبرانو له جمع ورکولا نو نور پیغمبرانو له الحمد نو ورتلا. ځکه الحمد من او تاسو ویلو چې صرف په قرآن کې نازل شوی سورت دی، په تورات، انجیل، زبور، آسماني کتابونو کې دانو.
ناغي په مانځه کې الحمد او نویلا او نبی علیہ السلام امام نبی علیہ السلام اویلا نو نبی علیہ السلام پسې پیغمبرانو منز بغیر د الحمد نه اوکو نو کده مقتدی منز بغیر د الحمد نه د پیغمبرانو شوی دی زمونږ دام کیږي مسله باندې به امید دی ان شاء الله پیښ وي پیغمبران نبی علیہ السلام پس د معراج پشپه بیت المقدس کې مانځه ته ولاړل جمع نبی علیہ السلام ورکړه پیغمبرانو مقتدیانو الحمد او نویلا او نبی علیہ السلام امام اویلا چې مقتدی الحمد او نویلا نو بغیر د الحمد نه د پیغمبرانو منس شو نو که یو سړی وي بغیر د الحمد نه د مقتدی منس نه کیږي نو د پیغمبرانو منس خو دی باطل کو حالانکه پیغمبرانو چې نبی علیہ السلام پس جمع کولا نو په دغه وخت کې پیغمبرانو الحمد نو وزده کړي او ناغي د پاره الحمد صورت نازل شوی یو دلیل شو دویم آسان عام فهم د تویل نبی کریم صلی الله علیه وسلم مرض الوفات وخت کله چې نبی علیہ السلام د دنیا نه تشریف وړي ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا تے حکم اکڑو چه ورشا ابو بکر صدیق سبت اوے چه خلق لجمع ورکا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ جمع توڑان دیشو چه جمع توڑان دیشو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخپل زان کے طاقت امند چه جمع لتلیشو التا جمع ادری دل او دلتا نبی علیہ السلام دا دو صحابو پا سہارے سر مسجد تراغی دی صحابہ کرامو دا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سرکینو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چکل اولد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اولدو ناغا رستو شو او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم داغی فزیبان امام شو چکر نبی علیہ السلام امام شو نبی حدیث دے ابن ماجہ کی او تحاوی شریف کی راضی چه نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سبق دا آغازین شروع کے چکم زینا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ پری خودو گوری ابو بکر صدیق سے سبق دا اول شروع کردی او نبی علیہ السلام چراغی نسا سبق بھی ویلو نبی علیہ السلام دا آغازین شروع کے چکم زینا ابو بکر صدیق سے پری خود نگور دا نبی علیہ السلام دا زندگی آخیرانی بغیر دا الحمد نشو ذکر نبی علیہ السلام دا سرنا الحمد اونویل آغازین اویل چکم جنہ ابو بکر صدیق سے پری خود نکو یو سڑیوی بغیر دا الحمد دا مقتدی منز نکیگی نو دا نبی علیہ السلام دا زندگی آخیرانی منز دی باطل کو دو دلائل میں تاستا آسان عام فهم کیوں بھی دریم یو پیرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمع ورکی تاسې دلایل د تویم چې په صورت د واقعي او د قصې کې استاسو ذهن کې راشي نبی علیہ السلام جمع ورکړي یو صحابي دا غنوم د حضرت ابو بکر رضی الله عنه ابو بکر رضی الله عنه راغی چې وی قتل نبی کریم صلی الله علیه وسلم رکوع ته ټیټېدو دا صحابی پخبل باندې فرمائی وی جب پا منڈا منڈا باندې راغلم او دا صف ترسیدون اولان دی صحابی زر رکو تا ٹک شو او مانده که نبی علیہ السلام سر شریک شو مانده که نبی علیہ السلام سر شریک شو خدا سے وقت کی راغی ابو بکر رضی اللہ عنہ چکل راغی رکو تا ٹک شو
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر رکوع لاندې کړه چې کله جمع شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تاسو کدا منډه چاواله ابو بکر رضی اللہ عنہ فرمایل جمع واله نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته فرمایل زادک الله حرصا ولا تعد الله دې ستاد مانزه حرص او دا شق نورم سیوا کې خدا سکار بیا مکو نو ګورا حدیث د بخاری شریف دی حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ منسکی نبی علیہ السلام سره شریک شو پر رکوع کی الحمد یہ نه د ویلی او منز نبی علیہ السلام مت استعمال شوی نو ګور الحمد په مقتدی باندې نو ورنه نبی علیہ السلام باندې صحابی ته خامخا ویلو چې دا خو الحمد نه د ویلی لہذا دا منز دوباره بیا وکړه بغیر الحمدنا د دې صحابي منځ کو شو خانه چې سړی امام پسې ولاړی او منګوي دا مقتدی خاموش ودرېږي دا ولی وته وایي چې امام پسې خاموش ودرېږي څه دلیل شته او دلیل شته قرآن کریم کې الله پاک فرمایي وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ او هر کله چې قرآن کریم لستل شي نو تاسو وکړئ دې قرآن تا وانصتو تاسو چپ شي لعلکم ترحمون د پاره دې چې پتا سباند رحم وکړي شي کله چې قرآن کریم لستل شي نو تاسو چپ شي دې وکړئ د پاره دې چې پتا سباند رحم وشي قرآن کریم لستل شي د لستل په وخت کې خاموش کېدل او وخت کې خودل ضروری دي مسلمان شان هم دار چې قرآن ته وخت کې امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای اجمع اهل التفسیر على ان هذا الاستماع في الصلاه المكتوبه وغير المكتوبه امام قرطبی رحمت الله علیه فرمای چې مفسرین اجماع کړی د پدې خبره چې خاموش او درېدل د قرآن تلاوت دا یوازې د فرض مانځه سره خاص نه بلکې فرض مونځو که غیر فرض مونځي وقت به تقدیر ورته به چپ کېږي نو په مانځه کې امام ولاړ دی الحمد وایي سورت وایي دا قرآن سبق دی نو مقتدی ته حکم د څه دی فاستمعوا له تاسو ورته غوږ کېږدئ وانصتو تاسو چپ شئ لعلکم ترحمون د پاره دې چې په تاسو باندې رحم وکړي شي قرآن لوستل په وخت کې په مقتدی باندې خاموش او درېدل ضروری دي د قرآن د الله حکم امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه فرمایي اجمع الناس على انها نزلت في الصلاه مفسرین اجماع کړی د پدې خبره باندې چې د آیت نازل شوی دی د مانځه په باره کې چې کله په مانځه کې قرآن سبق لوستل شي نو مقتدیان به خاموش ودرېږي حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی انها نزلت في الصلاة المفروضة دا آیت نازل شوی دی د فرض مانځه په باره کې چې فرض مانځه په دوران کې امام سبق لولي قرآن سبق وی الحمد وی او ورپسې بل صورت وی نو مقتدیان باغی ته خاموش ودرېږي نو په مقتدی باندې امام پسې خاموش ودرېدل د الله پاک حکم دی او فرض دی چې کله امام پسې مقتدی ولاړی دا مقتدی بو سبق نه وي دا می تاسو ته قرآن کریم یو آیت دویم حضرت ابو موسی اشعری رضی اللہ عنہ فرمائی قال ان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم خطبنا فبین لنا سنتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منت تقریر کو او منت بیان والخبل سنت طریقہ وعلمنا صلاتنا او نبی علیہ السلام منت خودو زمنگ منزو
فقال نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو فرمایل اذا صلیتم کل چتاس منس کوي فاقیموا صفوفکم نخبل صفنا برابر کئی د منس طریقه خی کل چتاس مانځتو درېږي نو صفنا برابر کئی ثم ليؤمكم احدكم بیا دی پتاس کیو سړي جمع ته وړاندې شي هغه د ستاسو امام شي فاذا كبر فكبروا کله چې امام صاحب الله اکبر وي نو تاسو مغین بعد الله اکبر اوایي واذا قرأ فانصتوا او هر کله چې امام د قران سبق وي نو تاسو چپ شئ واذا قال غير المغضوب عليهم ولا الضالين او هر کله چې امام صاحب وي ولا الضالين غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقولوا بس تاسو وای آمین نغین بعد تاسو آمین وایي گوری حدیث مسلم شریف نقل کړی نبی کریم صلی الله علیه وسلم صحابه ته مونږ خیخه نو په مونږ کې وته وای چې کله تاسو جمع تدریږي صفونه برابر کړئ یو بیا چې کله تاسو صفونه برابر کړئ او کس د جمع توړان دي شغه بستا سي امام سیب شي بیا چې کله امام سیب الله اکبر اووي اغه نه بعد تاسو الله اکبر اوای بیا چې کله امام سے پمانځه کې د الحمد سبق شروع کړو تاسو چپ شئ اذا قرأ امام سے سبق شروع نو فانصتوا تاسو چپ شئ سبق امام سے وای تاسو ورته چپ شئ نو مقتدی امام پسې ولاړ نو دی به چپ شي امام پسې ولاړی مقتدی دا پیغمبر علیہ السلام حکم داده چې امام پسې ادریږي نو سبق مو وایه چپ شه او بیا دا مو فرمایل چې کله امام غیر المغضوب علیهم ولا الضالین وي نو معلومه دا شو چې دا الحمد امام وي ځکه غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دا په الحمد کې نو فقولوا نو مقتدیان تی تاسو بیا سو وای آمین نو ولا الضالین پورې سبق دا به امام وي او آمین به مقتدیان وي نو مقتدی باندې امام پسې خاموش درېدل ضروری دي نو مقتدی باندې الحمد نشته دا حدیث پدا شان الفاظ سره ډېرو کتابونو نورم نقل کړي یو حدیث د تبلم وایي حضرت انس رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اذا قرأ الامام فانصتوا کلچ امام سے قرآت کی نو تاسو چپ شئی کلچ امام پس ولاڑی نو تاسو بیا خاموش ادریگی تاسو سبق موائی دا حدیث کتاب القراء کے امام بیہقی رحمت اللہ علیہ نقل کری بل روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ فرمائی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من کان له امام دا چاہدا پارا چے امام پسی ولاڑی سبق مانزکی فقرات الامام له قرات نو قرات دا امام دا مقتدی دا پارم کافی دی مقتدی دی زان لا الحمد و صورت نوی امام تا دی غوکیگ دی امام دا دا پارم کافی دی امام پسی ولاڑی مقتدی نو دا مقتدی با اس سبق نوی ولی دا امام دا سبقم دا مقتدی دا پارا دی کن ولی دی زان لبا نوی پدی باب کی روایات دیر زیاد راغلی دی معلوم دا شوا چې مقتدی با امام پسی سبق نوی دا میں مختصر تقریبا تاسو تا شپگت احادیث او دلائی اوڑان دی خانه چې کم سړی امام پسی سبق کوئی نو دا کار سم دو که سم ندی یو سړی امام پسی ولار دی او دی لگیا دی ځان لدیم سبق کوئی آیا دا صحیح دی که صحیح ندی
یو خدای الله حکم شې چې می وای دیم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم حکم شو چې مقتدیان ته تاسو امام پس خاموش ودرېږئ سبق مو وای اوس به صحابه کرام نمبر چې صحابه کرام څه فرمایي یو سړی راغی د حضرت عبد الله ابن عمر رضی الله عنه نے تپوسو چې آیا موږ په امام پسې قرائت کول شو کنا عبد الله ابن عمر رضی الله عنه فرمای اذا صلى احدكم خلف الامام فحسبه قراءه الامام کله چې او کس تاسو په امام پسې قرائت کوي نو د دې کس د پاره د امام قرائت کافی دی او بیا څه فرمایي واذا صلى وحده فليقرأ او هر کله چې ځان لمونځ کوي نو دې بیا قرائت کوي قال وكان عبد الله ابن عمر لا يقرأ خلف الامام او عبد الله بن عمر سے خپل باندې معامل د دو چې امام پسې به قرائت نکو دا حدیث مبارک موطا امام مالک رحمت الله علیه نقل کړی دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرمائی من صلی رکعتا لم یقرأ فیها بأم القرآن چاچی منزو کو یو رکعت چی پیک الحمد اونویلا فلم یصلی دد منزل کی الا وراء الامام مگر د امام شاتا کہ امام پسی ولاڑی نو پد باندې بیا الحمد نشتا دا حدیث مبارک موطا امام مالک نقل کړی دی حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے بل روایت تھی عبید اللہ بن مقسم رحمہ اللہ فرمائی سألت جابر ابن عبداللہ ما تپوسو کد حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے اتقرأ خلف الامام فی الظہر او العصر شیئا آیت پا امام پسی دماز بخین و مازگر پمانز کی قرآت کے قال فقال لا اغو فرمائلنا امام پسی قرآت جنکم اگر که دماز بخین یا دمازگر سر منزولینی نو مقتدی با پا امام پسی سبق نوی مقتدی چی امام پسی ادرد الحمدو صورت دا کار ندی الحمدو صورت دا کار اس دا مقتدی ندی داد امام دی حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی من قرأ خلف الامام سوچ امام پسے قراءت کئی امام ولار دی جمع ولار دا امام پا مانده کے لگیا دی الحمد و صورت وی او یو سڑی راغی اگوی زخو امام سراو دریگم لیکن الحمد و صورت بوی مدرمم زمانی وابیو ناغل تسوی من قرأ خلف الامام چاچ امام پسے قراءت شورو کو فلا صلاة رو دا دارو منزن کی گی زکا امام الحمد و صورت وی نو مقتدی بینوی زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ فرمائی وہی دا دی مقتدی منز نکی گی ولی دا سکھئی دا شان نور روایت ہم دا حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے نقل دی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے چاہتا پوسو کو یرجی پہ امام پسی ادریگو آیا زبا سبق ویم کنا امام پسی ادریگو جمع کی شریک شو اس امام الحمد پا مانزه کے شورو کرو پا پتا یا پاکارا آیا زبدا ور سرویم کرنے بے بے عبداللہ بن مسعود سے فرمائی آنست للقرآت دی قرآت دا امام سے تجبشا فإن فی الصلاة شغلا زکا پا مانزه کے مشغلتیا دا وسیکفی کذالک الامام او استاد پر دا امام کافی دی نے امام کے سبق ہوئی تھی مواید امام دا سبق استاد پر ہم کافی دی حضرت علقمہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے نقل کی لیت الذی یقرأ خلف الامام ملحفوه ترابا کاش آغا کس چی امام پسی قرآت کئی امام ولار دی امام سبق شروع کرے دی الحمد ویا ورسر صورت وی او یو سڑی راغی امام پسی ادری دو دیزان للگیا شو امام پسی نیت تڑل دیو بیام سبق وی الحمد صورت دا مقتدی زان لشروع کو
عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائی کاش چې د دې سړي دا خولې د خور نه ډکه کړي شي دی ولې په امام پسې قرائت کوي عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ خفه کیږي چې په امام پسې به قرائت نه کوي لیکن د موږ د زمانه وابي غیر مقلد خوشاليږي او فتوا ورکي چې الحمد د مانځ کې نه ویل امام پسې منځ نه کیږي د حدیث مبارک طحاوی شریف نقل کړي عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی لو کان لی سبیل لقلعت السنتهم کم سڑے چی پہ امام پسی قرات کئی امام والارد جمع ورکی امام الحمد وی او ورسر صورت وی او مقتدی راغ مقتدی زان لگیا شو الحمد صورت وی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کاش کچری زما د پاره طاقت او قوت وی او دغه سړی چې امام پسې قرات کوي لقلعت السنتهم زما خامقه د دوی نه جبرا او باسما زکه دی امام پسې ولې قرات کوي بل موسی ابن ابراهیم الله فرمای ان ابا بکر و عمر و عثمان ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ عثمان رضی اللہ عنہ کانو ینہون عن القرات خلف الامام دی بمنا فرمائلا دا قرات خلف الامام نا کم سڑی بچ امام پس قرات کو داغین بدی خلق من کول معلوم دا شوا خلفائی راشدین خلق من کی پا امام پسی دا قرات کولنا امام پسی چی ادری دین تب بدا وقت بیا قرات نکی صورت بنوے امام پسی چی ادری دین پدا وقت بال الحمد نبی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی من قرأ مال امام فلیس علی الفطرتی کم سڑے چے پہ امام پسی ادرے دو امام الحمد وی او دیم ور پسی لگیا دی الحمد ور سر وی نو دا سڑی وی دا سر پا دین اسلام طریقہ باندے ندی حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائی دا حدیث مبارک مصنف عبدالرزاق کے امام صاحب عبدالرزاق سے نقل کردی دی امام بخاری رحمت اللہ علیہ استاذ دی گورا دام تاسو تا دا صحابہ کرام یوسف فتوی نقل کردی اول میں دا پیغمبران منستاس تا بیان کی چی پیغمبران نبی علیہ السلام پسی جمع کردی دا صورت یا ندی ہوئی دیم میں دا نبی علیہ السلام منستاس تا نقل کی چی نبی علیہ السلام آخر وقت کی بغیر الحمد نمونس کردی دی مقتدی پا صورت دریم میں تاستر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ واقعات ذکر کے چی پمن ڈراغ جمع کے شریک چو الحمد تنشوی ہوا بیا مونس شوی دی بیا میں تاستر قرآن کریم آیت نقل کرو چی قرآن کریم کہ اللہ پاک فرمائی چی مقتدی کلا جوڑ چی امام پسی ادری دی اللہ رب العالمین فرمائی دا امام سے سبق تا وکی دو چپ شا دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں تاستا حدیث ذکر کر چکل سڑی امام پس ادری گی بیا بدا سبق الحمد او صورت دا با امام وی مقتدی بے نوی او بیا میں دین بعد تاستر صحابہ کرام و فتوی ذکر کی چی صحابہ کرام خلق منکی چی امام پسی کل تاس ادری دی نو بیا بدا وقت امام پسی قرآت دا الحمد او دا صورت تاسو نکوی نو دا خود امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ مسئلہ و دا مذہب چی امام پسی سڑی کل ادری دنو دیب الحمد و صورت نوی او داغی دلائل میں تاستا ذکر کے چی دا مسئلہ دلائلو ثابت تا منگ دا زان نوی چی امام پسی ولال الحمد و صورت بنوی دا میں دا دیون حادیث و دلائل نتاستا ذکر اس چی کم خلق ہوئی چی امام پسی بتا الحمد و صورت ہوئے خامخا پکار دے چاہ غیر مخبلا مسئلہ پا دلائل ذکر کی نو غیر مقلدین دے پکار دی یو دلیل دے ذکر کی پدا سے مسئلہ باندھا چھ باغی کے سلور خبری ہوئی اول الحمد ویل فرض دویم پسری منزون کی صورت ویل مستحب دی دریم پجہری منزون کی صورت ویل حرام دی اور سلورم بغیر دین منز باطل و فاسد دی دا سلور خبر دی ذکر کی نو من باو من چی واقعی دا خلق پا دلائل باندے روان دی دیش سر دلائل اشتا قرآن کی دیو خی اگر قرآن کریم کی نشی خود دیو دیو چی دا مسئلہ پا قرآن کی نشتا حدیث مبارک کی دیو خی
او که په حدیث مبارک کې دا مسله دی اون خودلا چې دا سلور خبرې پکې نه بیا اعلان وکړي چې دا مسله نه قران کې شته او نه حدیث کې شته لہذا موږ اثر روان یو داسې مسله کو یو څو دلایل غیر مقلدین د خپل زعم فاسد مطابق وړاندې کوي یو ذکر کوي لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب مونږ نه کېږي دا چا چې هغه په مانځ کې الحمد اون ویل دا روایت دا د ځان له مونږ کوون کې په باره کې دا د مختلف په باره کې نه دی او بل دی روایت کې صرف د الحمد خبر د نور خبر درې پکې نشته نو دلیل د دوی داوی مطابق نه دی دویم دا روایت دی نیم ذکر کړ دی کې وسره فصاعدا وغيرها الفاظ نور کتابونو کې نقل دي نو نیم حدیث ذکر کول نیم پټول دا مسلمان شان دی یو حدیث بل ذکر کی من صلى صلاة لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج دیجه کې دا حدیث چې دوی ذکر کړي د دې د دعوی سلور شقونه د پدې کې صرف یو شق د الحمد شته نور پکې نشته یو دویمه مسله دار چې د حدیث مبارک کې د خداج د ناقص ذکر دی او د دوی په نسبت باندې پدې باندې مون باطل او فاسد دی نو دا دوی دعوی نه په خپل خلاف شو او دریم د دوی دعوه چې د هغه سلور شقونه پکې یو شق شته او درې شقونه پکې نشته نو د دوی دعوی د دلیل د دې دعوی مطابق نشو لہذا فمسألہ دا قراءت خلف الامام کی غیر مقلدین سره په دې باب کې داسې دلیل نشته چې هغه کې دا سلور خبر وړاندې کی صرف د مسلمانانو د دوککور د پاره دوی دلایل پیش کړي هغه دلیل هم داسې چې دې داوی مطابق نه وي الحمدلله زمونږ چې کوم مسله وا امام پسې د مقتدی خاموش او درېدل دا تاسو ته په دلایل باندې تقریبا خو مدلل ذکر شو الله جل شانه دې او تاسو ته دا په سره د عمل توفیق راکړي نو فرمایي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم زپنا غوالم اعوذ بالله زپنا غوالم پالا پاک باندې من الشیطان الرجیم د شیطان مردود رټلی شوینا بسم الله الرحمن الرحیم شروعکم ببرکت دنم دا اللہ چا عام مہربان دے و خاص مہربان دے الحمدو طول صفتنا چدی للہ خاص دا اللہ پاک دا پار دی رب العالمین چی رب دا مخلوقات دی الرحمن عام مہربان دی الرحیم خاص مہربان دی مالک یوم الدین مالک دو رزید قیامت دی ایاک نعبدو من خاص تا عبادت کو و ایاک نستعین من خاص تان امداد وارو اہدنا الصراط المستقیم تمام تو خایان غلار پاغیم روان اساتا پاغیم ثابت قدم اساتا منزل مقصود تو پہ ارسوا صراط الذین لا رداغ کسانو انعمت علیہم چتا انعام کردی پاوی باندے انعام والا خلق بیان شو چاگا پیغمبران دی صدیقین دی شہداء دی صالحین دی نمانگ پاغا لارا باندی روان کچر دی خلق لارا دا غیر المغضوب علیہم لارا داغ کسانو چا غضب کردی شوی دی پاوی باندی چی یہودیان دی وللضالین او نلار دا گمراہانو من اساتا لار دا یہودیانو نا او من اساتا دا لار دا عیسیانو نا دا لار دا گمراہانو نا آمین یا اللہ تزمون دا دعا قبول کے واخد آوانا الحمدللہ رب العالمین